الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك؟ قلت: أوليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: إنما ذلك العرس ولكن من نوقش في الحساب يهلك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زما د اسلام قابل قدر مسلمانانو ورونو دا د موت تاسو ټولو عقیده ده چې مرګ نه بعد دوباره ژوند شته او دوباره ژوند نه بعد حشر به کېږي، میدان محشر کې به د ټول خلک جمع کېږي، بیا به هغه ځای کې حساب و کتاب کېږي. حساب و کتاب څه معنا؟ دنیا کې انسان نیک اعمال کړي دي هغه جزا ورته ملويږي، بد اعمال کړي دي هغه سزا ورته ملويږي. چا باندې ظلم کړی دا هغې نه ورته انتقام او بدله اخیستلی کېږي. دې طریقې سره حساب هم کېږي، بیا په هغې کې به عملنامې هم تقسیمیږي او وزن د اعمالو به هم کېږي. بیا مخې ته پل صراط باندې به تګ هم کېږي. که کوم خلک پل صراط باندې جهنم د پاسه یو پل ده هغه باندې تیر وتل نو جنت ته به ورسېږي، او که هغې باندې پو نه وتل لاندې به جهنم ته غورځېږي. الله د موږ تاسو ټولو نه وساتلی کړي. نو په دې باب کې د حساب او د کتاب تذکره ده. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرمائی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی علیہ السلام فرمایلی دی: الیس احد یحاسب یوم القیامت الا هلک. نبی علیہ السلام فرمایل آیا کم کس سره چې په ورځ د قیامت کې حساب او کتاب وکړلی شي پیدا سره هلاک ده. په قیامت کې چا سره حساب وشولو پیدا سره هلاک ده. عائشہ فرمائی ما ورته عرض کړه، ما عائشہ فرمائی اولیس یقول الله، آیا الله دا نه دی فرمایلی فسوف یحاسب حسابا یسیرا، زرد سے حساب وکړل شي حساب آسان، الله به آسان حساب کوي. فقال نبی علیہ السلام فرمایل یہ دو شیان دي، یو حساب یسیر دی، یو مناقشه ده. انما ذلك العرض، دا حساب یسیر عرض صرف پیشی ده. سمانا بنده عمل نامه به الله دربار ده، عمل نامه به مخې ته شي، عمل نامې ته به الله تبارک وتعالی صرف سترګې وغړي، هغې نه بعد بیا بند کړي. ورته ووایي چې بنده دنیا کې مې تا په نیکو اعمالو بدو اعمالو باندې پرده اچولې وه، نن مې ورباندې پرده اچوم. دې طریقې سره کتابچه ورته بند کړي، ورته سیده جنت ته داخل شي. دا آسان حساب ده. الله د موږ سره همداسې حساب وکړي. بیا وفرمایل ولکن من نوقش فی الحساب یهلک، وی چا سره چې د حساب مناقشه وشوله دا هلاک شول. مناقشه څه ته لګېږي؟ ملایکې ولګېږي، دې سړي نه تپوسونه شروع کړي دا ګناه د ویلې کړې ده، دا ګناه د په کوم ځای کې کړې وه، دا ګناه د په څه سبب باندې کړې وه. د یوې ګناه تپوس کله شروع شي دغه سړی بیا هلاک ده، دغه سړی بیا تباه ده. الله د داسې حساب نه موږ وساتي. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام فرمایلی دی: ما منکم من احد الا سیکلمه ربه لیس بینه و بینه ترجمان ولا حجاب یحجبه. نبی علیہ السلام فرمایلی تاسو کې هر یو کس هغه به الله سره خبرې کوي، داسې طریقې سره چې د ده او د الله په مابین کې ترجمان به هم نه وي. الله خبرو باندې یو بنده پوهېږي، بنده په خبرو باندې الله سیم پوهېږي، او نه بس پرده وي، بالکل آمنی سامنی بنده او رب. داسې طریقې سره فینظر ایمن منه، وی دغه سړی به د ښي طرف ته سترګې وغړوي، د ده څومره نیک اعمال دي هغه ټول نیک اعمال به د ښې طریقې سره وګوري. فینظر ایمن منه فلا یرى الا ما قدم من عمله، څومره اعمال دي مخکې لګلي دي ټول به وګوري خپل نیک اعمال. وینظر اشم منه، وی د ګس طرف ته به سترګې وغړوي. فلا یرى الا ما قدم، څومره بد اعمال دي مخکې لګلي دي ټول بد اعمال به وګوري. وینظر بین یدیه، بیا به د مخې ته سترګې وغړوي. فلا یرى الا النار تلقاء وجهه، دې چې کله مخ ته سترګې وغړوي نو مخ ته به بل هېڅ نه کتلی کېږي، صرف او صرف جهنم به ورته کتلی کېږي. ښي طرف ته نیک اعمال، ګس طرف ته بد اعمال، ښې طریقې سره ګوري، او مخ ته چې ګوري جهنم به ورته وي. نبی علیہ السلام فرمایي ډېره سخته مرحله ده. فاتقوا النار، دې جهنم نه ځان وساتئ. ولو بشق تمرة، اگر که د کجوري ویلې وي ټوکړې سره ویلې نه وي خو دې جهنم نه ځان وساتئ. کتا اوس رسېږي لویه صدقه وکړه، که لویې صدقې اوس ته نه رسېږي د کجوري ویلې یوه ټوکړه هغې اوس ته رسېږي هغه چاته ورکړه، دې صدقې سره الله تبارک وتعالی به تا جهنم نه هغه آزاد کړي.
عبداللہ ابن عمر سے روایت تا فرمائی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائی لی دی ان اللہ یدنی المؤمن اللہ تبارک و تعالی مومن بندہ دا بزان سر نزدیک فیازو علیہ کنفه ویستره په د خپل د مهرباني ولا کما سایه دا هغه سایه ور باندې رواجي خپل مهرباني ولا سایه کې به نزدیک ځان تا فیقول الله ورته فرمایي دی بندا تا اتعرف ذنب کذا ادا ګنا پیژنې کنه پیژنې دا ګنا د کړي دا کنه د کړي اتعرف ذنب کذا دا ګنا پیژنې کنه پیژنې فیقول دی ورته سي نعم ای رب دا یو ګنا ورته یدی یو ګنا به یدی او دا به سي خدای پیژنم حتا قرره بذنوبه ورعا في نفسه انه قد هلك دی په خپل زړه اقرار بم کوي د خپل ګناه او په خپل زړه کې دغه فیصله وکي چې ګوره د دومره ګناهونه الله ما ته یاد کړی ما ټیکانه خو جهنم ده جهنم نه علاوه بل چې ته خو نه شپتله زه هلاک شولم قال الله ورته فرمای بندا ته نږدې ویږي وسترته علیک فی الدنیا وانا اغفرها لك اليوم په دنیا کې بدی ګناهونه باندې ما ته پردا چولی و وینن دغه ګناهونه تا ته معاف کوم دا ټول ګناهونه ما ته معاف کړی دي فیوتا کتاب حسناته ودد د نیکو اعمالو کما کتاب شاده خبر ته ویر کی ورته وی سیده جنت ته داخله کې ته بخنه ما وکړه الله د داسې معاملې مو تاسو ټول سره وکړي نبی علیہ السلام فرمایي واما الكفار والمنافقون او کفار او منافقین فینادى بهم على رؤوس الخلائق طول خلق موجود لکه داسې څنګه مجمع ده خو هیڅ مجمع نه ده على رؤوس الخلائق طول مخلوقات موجود وي اغي وړاندې به د आवाज وشي هؤلاء الذين كذبوا على ربهم دا هغه خلق دي چې دوی په خپل رب باندې دروغ ویلي الا لعنت الله على الظالمين خبردار لعنت الله تعالی د پدی ظالمانو باندې وي دا اعلان بوشي غي نه ود جهنم ته ورځي الله تعالی سي حال نمو تاسو ټول وساتل کی دا یو بل روایت انس رضی الله تعالی عنہ قال غفر ما كنا عند رسول الله صلی الله علیه وسلم بمون نبی علیہ السلام سره مجلس کې ناستو فضحك نبی علیہ السلام او خندل مسکیش ولو وای خندل فقال نبی علیہ السلام به او فرمایل تاسو خپل کله هل تدرون مما اضحك تاسو ته پته شته ما دا ویلو خندل قال انس فرمای قلنا دي صحابه مونږ ورته ویل الله ورسول علم الله او الله رسول خبويږي مونږ ته پته نشته نبی علیہ السلام دا خندا ویلو فرمایلا تبسم قال نبی علیہ السلام فرمایل من مخاطبه العبد ربه په ورځ قیامت کې بندا هغه خپل رب سره کومي خبرې کوي هغه خبرې ما زین تراغللې هغه خبرو بوجي باندې ما ته خندا راغله بیا نبی علیہ السلام او فرمایل یقول یا ربي یو نافرمان بنده بوي یو الله باغی بنده بوي هغه به الله ته عرض کی ځکه خپل عمل نامه وګوري په عمل نامې کې ګناهونه وي نو دی به الله ته او یا ربي الم تجرنی من الظلم آیا تاسو ظلم نه بچ نه هم ستله قران کې خدای یلیو فرمایلیو ولا یظلم ربک احد اتا رب چا باندې ظلم نه کوي نو ظلم خو ته نه کوي بالکل زه په چا باندې ظلم قال یقول بلا الله ورته فرمای بالکل زه چا باندې ظلم نه کوم فیقول دا بنده ورته وی دا عمل نما زنه منما فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني وإذا دا عمل نما نه ما ته گواه لګيږي خو هغه گواه څنګه ما نفس سره تعلق ساتي زه چې بل چا ولا گویم نه منم نه دا عمل نما منم ما سره ظلم شوی دا الله ورته فرمایي نبی علیہ السلام فیقول الله ورته فرمایي کفا بنفسک اليوم عليك شهيدا ونن رضی تا نفس تا د پر گواه کفی دا او بالکرام الکاتبین شهودا او کرام الکاتبین به تور گواه غتا د پر کفی دي قال فيختم على فيه وی الله تبارک وتعالى په خلی باندې ورته مهر ولګیا خله به بنشي فيقال لارکانه انتقي اذا كم اندمونه دي الله تبارک وتعالى به ته حکم کوي تاسو گویا شي پتا سو باندې کم ګناهونه کړی دي په لسونو باندې کم کړی دي په خلی کم کړی دي په سترګو کم کړی دي په خپو باندې کم کړی دي څومره ګناهونه کم عصا کړی دي هغه دوی انتقي تاسو گویا شي قال فانتنتق باعماله بده ټول اعمال به دا ارکان دا گویایو کی باعمال په اعمالو باندې څومره اعمال بد اعمال دي کړی دي ټول په بیان کی ځکه دا بیان کی الله به د دې خلبه کولاو کی ثم يخلى بينه وبين الكلام نفس او د خلی کلام په مابین کې به تخلیو کی دغه کسب ولګي خپل بدن ته وای قال فيقول بعدا لكنا وسحقا هلاکت وی تاسو لپاره لریواله دی تاسو پر خپل بدن ته وای وی فان كنت نادر تاسو په وجه باندې غما الله سره جګړه کوله او تاسو لګي ما په خلاف باندې او تاسو گویو کړل اشاره دی خبره طرف ته چې په ورځ قیامت کې کم کارونه تا کړی دي که په پټه د کړی دي که په ښکارا د کړی دي که په خپل ځان د ظلم کړی ده که په بل د ظلم کړی ده یو عمل هم هغه پټېدل نشي که ته ورنه 100 بار انکار وکړي
دا کم ارکان تا دي تا کم بدن دا تا کم اعضاء دي دغه اعضاء به تا په خلاف باندې به کوي کوي الله تعالی سي علمو تاسو ټول ستل کی یو بل روایت هم ذکر کو به دعا کو نبی علیہ السلام فرمایلی دي حسن روایت تا روایت کې ابو هريره سے بنا قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایلی دي یورز الناس یوم القیامت ثلاث عرضات الله په دربار کې بندگان بدری کرته پیش واما العرف اما عرضتان فجدال ومعاذير یول ځل پیشي دوی په جګړه شروع کې دوی به سره دا ګناونه سره مکړي نه بیا به پیشي بیا به غزرونه پیش کی چې خدای دا موږ نه دی کړی فلکی ما ته ویل ودا کارو کنه زکه ما کړی دا فلکی مرګری ته ویل چې دا ګناو کما دا ګنا کړی زکه ما کړی دا ما خود خپل نه وکړی بیا به غزرونه پیش کی ودریم زری ذکر پیش کیږي او اما العرضه الثالثه فعند ذلك تطير الصحف في الايدي ودریم زری پیشي ذکر کیږي وی عرش دلان دی بدغه عمل نمی اغا ولوزیه داسې طریقې سره ټول بستر کې غړي چې خدای دا عمل نامه ماته په خلاص ملي کې په ګس لاس ملويږي تر دې پورې هر سړي ته خپل عمل نامه ملاوي شي کم نیک خلک دي هغه ته په خلاص کې عمل نامه ملاوي شي دي کې چا اختیار نشي زغوي ماته عمل نامه راځي په خلاص راوغلم نه 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 کته ولاړ وي عمل نامه براشي ته خلاص کې به ولګي او کا بدکار وي عمل نامه ورته شاته طرف نه ملاوي شي ګس لاس کې انکار نشي کولای دا دریم ځل د فإن ذلك تطير الصحف في الايدي فاخذ بيمينه واخذ بشماله نیک خلق هغه په خلاص باندې عمل نامې قبول کی او بد کم خلق دي هغه په کس لاس باندې عمل نامې هغه واخلي عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت ان ذکرت النار ایوی زیدی جهنم تذکرہ کوله ځان سره فبکت نو وی جړستر غنی اوخ کی وبیدلها فبکت فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما یبکیږي حمیره څه شو جوړولې ته قالت عائشہ ورته فرمای ذکرت النار اما ته جهنم را یاد شول فبکیت جهنم نه پوجي باندې مستر غنو اوخ کی وبیدلې بیا نبی علیہ السلام نے تپوسو کہ یا رسول اللہ فهل تذکرون اهلیکم یوم القیامه تا ته خپل اهل پرز قیامت کې تاسو یاد وی کنه زه تاسو بیبی ما زبر ته یادم کنه ما یادم پرز قیامت کې فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام ورته فرمایل اما فی ثلاثه موات فلا یذکر احد احدا ودری زینو په محشر کې داسې دي چې په درو زینو کې څوک هم چاته به یاد نه وي هر شي د خپل ځان فکر وي بل څوک ورته یاد نه وي درو زینو علاوه به ماته ته یاد وي وی عند الميزان بسکله ترازو لګيږي میزان ولګيږي تله ولګيږي اعمال وزن کیږي وی دی وخت کې څوک هم چاته یاد نه وي هر سره په خپل خلو کې ډوب وي حتی يعلم ايخف ميزانه ام يثقل سما دغه تله د نیکو اعمال ولا تب لاندې کیږي او کده پورته کتاب درنیږي او کده بس پکېږي یو دا وخت دویم عند الكتاب وی دویم په هغه وخت کې سکله دغه صحیفه ولوزي او خوري وريشي هر سړي ته عمل نامه سکله ملويږي نو په دې وخت کې بیا سړي ته څوک نه وي خپل ځان ورته یادې عمل نامه ماته په خلاص ملي کې په کس لاس ملويږي وا دریم ځای ذکر کړلو وعند الصراط په پولیس صراط باندې پولیس صراط دا جهنم باندې پاس نه یو پول دا توري نه تیرا دا وختنه ناره دا او په دې باندې مختلف قسمه پټکونه دي د منځو ول خپل پټک ته د زکات ول خپل پټک ته د حج ول خپل پټک ته د بردي حق ول خپل پټک ته د سیل رحمي ول خپل پټک ته هر پټک باندې تان ته پوس کیږي موږ زکړه ده کنه ده کړه کوم څه سی ورتي زمخه ته کوم څه کې د ګډوډي اعلان دي جهنم ته دور گزار کی امدانه کی زکات ور کړه ده حج ده کړه ده خپل خپلوانو سره تعلق جوړ ستلې ده او کجوړ ده نه ستلې خپل خپلوان در خفو که خوشالو هغه سره تا تعلق جوړو که تعلق در سره کټ که تعلق در سره جوړوي دې مخه ته که تعلق در سره جوړ نه لاندې به جهنم ته ورځي اعاذنا الله عن ذلك دې پولیس رات وخت کې بیا څوک شاته نه وي خپل ځان دې درې موازیو کې بیبي ماته تم نه یاده او دین علاوه کوم موازی دي هغه کې به ته یاد وي اخرنه روایت ذکر کوو اسماء بنت یزید روایت ته فرمای روایت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قال يحشر الناس في صعيد واحد وذ طول خلقوا میدان شام باندې د ټول خلکو په یو میدان کې غجمه کړل شي په ورځ د قیامت کې فینادی منادین یو आवाज کوون کې باواز وکي فیقول داسبوي اين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع وهغه تهجد گزار خلک کم ځای کې دي چې د دوی اړغونه بسترونه جداو خيستا خوب باندې خوبې ولیو او تهجد ټیم په پورا شروع فورا برو چت شولو او داس به وکړلو الله ته په چینه نماز باندې په تور تیارو کې بودري دلو الله ته به راز او نیاز کولو جړا به الله ته کولا هغه خلک چې ته کې تهجد گزار خلک فیقومون وداسک خلک بروچت شي
نبی علیہ السلام فرمایي وهم قلیلون دا ډېر کم کسان دي الله اکبر امام امت کې وهم قلیلون دا به کم کسان وي فيدخلون الجنه بغیر حساب الله ورته تاسو به حساب جنت ته داخل کړي حساب بنوي تهجد گزار خلق سره به دا نور کم دي ثم يؤمر لسائر الناس الا الحساب به دا نور متعلق به حساب ولا حکم وشي به دا نور سره حساب شروع کړي دې د وجنه زما عزت مند ډېر ګران سخت مرحله روانې دي ما او ته پکار دادا پنځ وختان موږ خو پابندۍ سره بل حق خيسته طریقې سره ادا کوو دین سره سره ما او ته پکار د تهجد المنظم خيسته طریقې سره کوو امید الله نه الله تبارک وتعالى هغه تهجد په وجه باندې به حساب جنت ما او ته نصیب کی اخلاص سره دعا وکړه الله څومره مرحله روانې دي ټول مرحله مو تاسو ته اسانه کی الله سره کدن سختۍ نه موسته قبر سختۍ نه موسته حشر سختۍ نه موسته الله جهنم نه موسته الله جنت ته به حساب او به کتاب نصیب کی څومره خلق رغلی دي درس اوریدو د پر الله د غناست قبول او منظور کی یکم ځای کې د قدر څوک اوري الله ټول ته اجر نویر کی اله مو په حال باندې رحم وکي او فید امر الى الله ان الله بصیر بالعباد سبب ان شاء الله انا بجی که خیر ختمي د قران پاک د ترجمه ولا انا بجی ته خپل باندې مزري ولګو او نورم کوم احباب دی غوي تم او کوم اوریدونکو دی غوي تم په کار د فکس انا بجی باندې درس شروع کیږي ان نیمه پورې په کم لاس پورې به خیر یا درس ختمي کې دعا وکړي ټول کې خسته طریقې سره شرکت وکړي